کیسټ چې ووري بیا ما پسې ډرامې مه کوه. دې خبرې څه جانو نه ته طلاقي ولې ضرورت نه دې خبرې څه جانو نه ته دې خبرې څه جانو نه نازله پودره دې ګرځي څنګه رخه ما دکانداران لکان ورته ناتي او تیرا شاه پوسکای دا دکانداران دې زړو خزو ته پوسکای وي دام قسم په خدای کدا اورېدو خبره ده زه ور سره ناستو ما یو الک سره دکان کې او زړی ولدا سره خدای ولدا نه خدای مړه پرې ده او تیرا شاه پوسکای زما په مخ نو ټول ورځ د مون خزو ته پوسکای आवाज کیږي ډېر شکر دی رمې باغ کیږي رمې باغ کی راځي اوس د موس پرېدم اوس زو د دوه دروازو نه دننه کوټي گیټ نه دننه سو بازار ورته وي کوچی بازار اوس تمام د غریبانو خزي د مالدارو د خزو ډیپو آرمی سټیډیم دی شفی مارکیټ دی او د دې وګوتګو د خزو ډیپو چې دی کوچی بازار دی اوس ځای چیزو پستر ګوي درته په هر شي پسې به خدای ذلیلای ابل ورځ مې کچالان اغسته الکه سو ولجی 60 روپۍ کیلو کچالان اوس خټ کېدلی کچالان به خلکو د غریبای د وجه خوړ الکه دا کورخي وګورئ کورخي څنګه نرخ دی ویجی 15 روپۍ کیلو او د چین نه چې کومي کورخي راغلي دي نو هغه 25 روپۍ کیلو او د ارامستان کورخي چې دي نو 15 روپۍ کیلو کورخو پسې لاندې شوي د مسورو د دالو پختنه وکي تاسو خدای سرمایدار طبقه هلاک او برباد کا الله په خاورس پسې لاندې کا خزم مټیږي په شرمونو شرمېږي د مسورو دال به خلکو د غریبانو د وجه خورو چې غریب به د وخت وسبه نه کېده په هغه زمانہ کې چې په درې نه سیر غوخه وا په درې نه سیر مونږ به په کور کې کټوای په دوانه په خوله د شپږو پیسو نیم سیر غوخه وا او د 2 پیسو نیم سیر د چڼو دالو نو په دوانه به کټوای په خشو دومره واز د کساب ورکړه چې د غوړو ضرورت نه نن د غوړو ضرورت ده یو ټیم په 100 روپۍ پیاز مبارک وګوره پیاز سره بچارو ټه پړه غریبانو به خورا کنه او چې څه بنونو پیاز سره به روټه وګړه پیاز سره بستاغه مور خوري پیاز کم ځای نو خدای رانی ولې قوم یې کوي چې سم خوخه ده کوي ګډېږي خزه په لارې کې کینوي او چې په جنگ رواني دغه کوي کنه د دې غریبانو خزي لې ځن طلاق دادي په ما خو تیریږي کنه زه خو د اورېدو خبرې نه کوم زه خو د لیدو خبرې کوم په لارې کې ناشتي دوپړې ماري ځان سره کینولې او ورته دوپړې غږی او زړه کچنه ورته کله د لارې نه ما دمه لاس راو باسي دغه غړېږي اوس مليانو کې خو رنگ ګړبړ پیدا شوی دی خدای دې امان راکړي او خدای پاک دې مليانو د شر نه ساتي دا دعا کوو پرچی دی او کتابونه دي امام صاحب دسه او ابو شافعی صاحب دسه او مالک خدای ته یو ته مې بل ورځ وی مال تاسو په ایمان وای اول تاسو د طالبانم ووري چې څومره ناس دي شوقیان خوري هر چاته کې نه تلای نه چې دا شیر دی او کپاو دی ورته ناس دی ورته مې وی چې امام ابو حنیفه ضعیف او پر روایت نه پیدا ته وچاو مال کلمه تیرا کا کلمه چې تیرا کا مال تا دې پروردگار کافر د دنیا تیر کی چې تخپل خزي سره فیصله کولې شي ته چې ته په خزه منلې شي ویل نه والله ډېری خبرې داسې دي چې زموږ د خزي په کې لانجه راځي خبرې ډېری داسې مال تخپل خزي سره فیصله نشي کولې چې ستا په حق د نکاح کې ده نو تنن نصر لسوکال رستو د امام ابو حنیفه فیصله څنګه کې دا ټکه می شیعو تم په مجلس کې کړو چې تاسو خزي په محرم کې چې په امام بارو باندې ګرځي تاسو بیبي فاطمه منئ وچاو مال بیبي فاطمه خو وصیت کړو چې زه چې مړ شم چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه به د شپې اوچته وي او په کټ د پاسه به مې ډولۍ جوړوي چې زما د کپن ټوټم پردې سړی او نه ګوري د کپن ټوټه او تاسو خزي چې دی لس ورځې اوارګردي ګرځي او تاسو ته خبر نه یي نو تاسو خپل خزه نشي فیصله کوله او کنټرول کوله تنن 1500 کال مخکې د ابوبکر فیصله شرم وکړي د ګریوان کې وګورئ
کم سړی چې تا نه اوچت دی ازبرګ دی. زما 50 کاله عمر دی، چې کم سړی د 80 کالو دی هغه ازبرګ دی، چې هغه نه مشر د 80 کالو دی هغه ازبرګ دی، چې هغه نه مشر د 100 کالو دی هغه ازبرګ دی. کم سړی چې تا نه د پیغمبر زندګۍ ته نږدې دی هغه نیک دی. دا راتلونکی نسل دا د غرمې پیدا دي، دوی نه به د سړیتوب تمه نه کوي. او 1400 کاله وشو چا چې صحابه لیدلي دي هغه سترګې لیدلې دي چې کوم سترګو جناب محمد رسول الله لیدلی و. هغه خلکو فیصلې ته په دې زمانہ کې کې او په دې ملک بیا داسې ملک دی یا داسې وطن دی. په خپله به وایي شریعت میں نافذ کو، میں نے شریعت بل پیش کر دیا ہے. دا خنډې وایي شریعت بل پیش کر دیا ہے. شریعت بل پیش کو چا چې شریعت ډشنټینې او وی سی آرونه مات کړه په زرګري کې ټول مليانې ونیول. تاسو خیال نه زه به وایم چې ما شریعت پیش کو او ته به راته وایې چې زنده باد امیر المؤمنین، خو که عملي شریعت ته د لاس یوړو نو نیسم دی. ورشئ په زرګري کې ټول ملیان چې دی هغه یې ونیول. ډشنټینې چې په هغې باندې به دې قوم ډشنټینې نن د هر سور په کور لګېدلی دی. لګېدلی دی که نه دی لګېدلی؟ په ډشنټینې کې څه فحش فلمونه، ښکاره زنا، ښکاره مرداري او لواطت په وی سی آر کې څه شي؟ خو ته به ورته وګورې او سړی به ښځې سره لګوي زنا به کوي. دا وی سی آرونه دا یې مات کړي وو. وینې و چې تاسو ته چا ویلي چې شریعت به راولي؟ مونږ بیا راولو. تاسو خو خپلو ښځو باندې اول شریعت راولي. څومره حکمران طبقه چې ده اول دې صدر ته وګورئ د پاکستان څه نوم یې دی؟ کارډ نومې ته خو اول وګورئ. خدای ته ای بدبخت قوم، خدای نورم په وړو پسې لیوني کړ. هر سړی چې ګورې توړه به پوګه کړي او روان وي. څه خدای وشرمولی. ما تاسو ته ټول عمر دا ویلي دي که نه چې خدای رانیولی قوم به خدای خلاصوي؟ ویلي مې که هلک دی او که سړی دی او که ښځه ده توړه به یې په سر او روان وي. بیا دې رزیل قوم ته وګوره، دې رزیل ته میلیونو والا پکې یو قسم حرامتوب کوي. بیا چې کوم د وزیرانو د ښځو اشنایانې هغې پکې بیا بل قسم حرامتوب کوي. دکانداران د خدای هلاک کی چې هلاک شي هغې پکې بل قسم حرامتوب کوي. 101 ریټ ته د سرکار د یو توړې 101 ورشه نن په 2,500 خرڅېږي یو توړه. خدای در په در کړی که نه دې ته ګورئ. داسې خلق به وګورئ تاسو او دا الفاظ به ترې واورئ چې الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. دا اهل بدع چې دي هغه وایي الله سره څه شی دی؟ خو یو واحد ذات دی. څه چې علي مونږه نو رسول الله نه ویل. بیا په دې پیرانو صاحبانو چې دا خلق بیعتونه کړي دي او پې مین شوي دي، که د دوی خبرې تاسو واورئ عقل به مخوځي. تر دې پورې وایي چې الله کم کار نشي کولی نو زما پیر صاحب یې کولی شي. تر دې پورې نو کفار چې دي هغه چونکې په بوتانو مینو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوتانو نهی کوله نو هغې وی چې دا چرته کېدی شي چې وجدنا علیه آباءنا، زمونږ پلار او نیکونه او غور نیکونه چې په کومه لار تېر شوي دي او دې خدایانو او دې بوتانو چې دي د هغې کارونه کړي دي، اوس پکې بل کوم خدای را پیدا شو. هغې په دې ضد کې نښتي شعرونه یې جوړ کړي دي. اوس درته ووایم یو شاعر دی هغه دا 11 دا کیسې خو زمونږ د ملک ډېرې کېږي که نه، هسې چاله اوبه نه ورکوي او په 11 دغه وکړي دا خلکو باندې ګرځي دیګونه مې نو یو زوی د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار، لاس په لاس به ګرځي د دوی سره دواړه خلقی وی دیدن ته امیدواره. پیر صاحب نه پیرانی پیر صاحب مراد. یو ورځ پیر صاحب ووتو د کوره راشه راشه نن د رب کارونه ګوره، دا لږ کمبخت مړ کړو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړ شو. چې لوی پیر راغی ودرېد د یار سر ته په افسوس او په ارمان ووت بهر ته، دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله. پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لوري رالې، دنیا مړه شوه. ای بوډۍ زړه دې کو صبر راځه چې اوس بنا وکړو در قبر،
بوډۍ ویلې زما زړه کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي نو لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو پوهېږئ په خبره نو لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه وکاتنه اسرائیل د په وړاندې تېرېدنه اسرائیل روان دی خلکو نه روحونه قبض کړي دي او خدای ته وړي نو لوی پیر ویل اسرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کوم مه یریږه نو لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسو دي اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي روحونه نو بیا لوی پیر ویل دا روح زما د یار ته مال راکړه نو روحونه پتا د ترنه جدا کړه اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره په ما حکم شوه د کردګارا نو لوی پیر ویلی ته ولی کوي شور اوس د تازینه به واخلم په زور نو لوی پیر می ورته واچول لاس یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص اسرائیل الته د غم په جړه سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو نو پاک اکبر ویلی یو روح هغه د یار بدی ور کړو چې د اوم اسمان د پاسه راغستړو ورشه ورته وایا چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کړه نو روحونه مال بیا په بیرته راکړه اسرائیل راغی لوی پیر ته نو لوی پیر ته وی هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کړه نو روحونه مال بیا په بیرته راکړه بیا لوی پیر ویلی چې روحونه تعالی در کوم تکله دوباره ما وسغستی دي سوک په تخته سوک جنازه سوک په کفن کې هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې ټول ژوندي شو روحونه را خوشي کړه بیا راغوي په تنو کې ننوته سوک په تخته سوک جنازه سوک په کفن کې هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې پچا غم پچا غوغا پچا خندا شوا حبیب ګله په شالم کې د سودا شوا دا قماش خلقم فی الحال موجود دی چې الله کم کار نه کړي ازما دا پیر صاحب کولیش دا تاسو چې کم منبران کړی دي دا روټي خلاص خدای راشتي که په خبرو پوهیږي تاسو چې کم کم کلی یې سوچ وکړئ چې چا چاله موټ ورکړي قومي سیملې تم لګړې په ایمان وایي په خبره پوهیږي زمونږ دا پریدو یو منبر دی هغه چې خبره کوي الکه خبره داسې نه دی هغه ها داسې आवाज وکړي وای دیکھو ګور دیکھ نه دی نو لیوله شنن میار لیدل نه دی ما د درس جهان سردار لیدل نه دی ساقی نشته چې یو جام د مایورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدل نه دی دیکھو ګورئ زر خرسیږي د نسب پختنه نشتا چې پیسې ورسره یغه خانم دی نوابم دی ورس چې پیسې ورسره نه کار سي هیڅ شي نه زر خرسیږي د نسب پختنه نشتا په جرګه کې مې نستګار لیدل نه دی په غریب سړی څوک جرګه کوي چې پیسې ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی او خيار لیدل نه دی پسې کې زه رحمان د محمد در خاکرو بیم زه رحمان د محمد در خاکرو بیم ما یو بل داسې دربار لیدل نه دی اجیانو صاحبانو نه که تاسو تپوس وکئ غار حرا د مکې معظمې نه 3 میله فاصله باندې ده اوس جبل ابي قبیس لاندې چې کوم سرنګ وته دی هغه سرنګ نه چې بار لار شي دغه ځکه یو غر دی دغه غر پاس په سر کې یو غار دی هغه غار ته غار حرا وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې څو وخت کې 40 کاله پوره شو نو دته حکم وشو چې ته غار حرا کې چلا وکا نو دغه غار حرا ته بتلو او شپږ میاشتې په هغه غار حرا کې دی چلاو دغه غار حرا پوزیشن چې دی هغه داسې دی چې هغه نه بیت الله شریف ښکاری د خوراک سامان بچ ور سره ختم شو نو کور ته براغه دغه وخت کې د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ورته قجور او ستوان برابر کړیو اب ځان سره یوړ او په دغه غار حرا کې به 15 سورزه هغه قجور او ستوان د خړو وخت به تیرول شپږ میاشتې چې تیرې شوې
په دغه ورځ باندې د 40 کال عمر پوره شو. جبرائیل علیہ السلام ورته راغی او د قران کریم لومبني آیاتونه چې دي دا ورته راوړ. او دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام په صورت اصلی کې ورته راغلی. صورت اصلی د جبرائیل علیہ السلام داسې دی چې دا غشپک سو وزر دي او په هر وزر باندې قل هو الله احد لیکل او ورته وی چې اقرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ما انا بقارئ، زه خو پوه نه یم څه شی ولولم. ورته وی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک. دا شپږ آیاتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راوړ. دا د قران لومبني آیاتونه. عزیزانو دا د غار حرا واقع چې وا هغه داسې و. بهر حال کار د نبوت شروع شو چې د نبوت څخه وخت ملو شو. بیا ما تاسو ته ویلو چې مهر نبوت چې ده هغه د دواړو وګو په دې منځ کې د کاونټر د هغه عمره یو ټیکا ده چې پاغه کې د هر قسمه نه رنگ موجودي یو خسته غوندې مهر دا ورته په دغه ورځ اواله شو. کور ته چې را روان شو سحر ټیم د ډومبنه سړی په مخه چې ولا ورغه هغه ابو بکر صدیق. تعلقات خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو چې کم ځان رااله هغه ورته دا کیسه وکړه. وی خداسي چلو شو تا نبوت ملاو شو. وی چا امه وخت ابو بکر صدیق ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تا خو ستپوسو نکو نه دی دلیل وغوښتو نه دی معجزه وغوښتا هیڅ ته نو یو کلمه دی ویله. هغه ورته ویلې چې محمد ته ما سره ورکوټه لوي شوی تا په 40 کال کې چرته په ټوکو کې دروغ نه دی ویلي. نو دا خو د دین خبره ده. نو ته په دې کې څنګه دروغ وې؟ نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې انت صدیق. دا صدیق لقب د پیغمبر د نبوت پرومبنه ورځ ابو بکر صدیق ته ورکړل شي چې تا نه لوی صادق به په اسلام کې نه پیدا کی چې تا زما په لومبه وینا باندې اسلام راو. عزیزانو بیا ابو بکر صدیق چې هغه ډیر مالدار سړی و، ډیر مالدار. نو چې ایمان راوړو نو ځان خلاص سکے چې دولت ته مور ورته کو او د څومره دولت چې و هغه ټول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان او ځان یې څه شي ته جوړ کو. ځان نه څه جوړ ځان او مال ټول قربان ک او سر زما سامان زما زار شتر جانان زم. چرته چې دولت خو څکه چې سر موجودی الته د دولت څه مطلب شو چې هر څه په قربان کړ. نو یو ورځ لنګ والے دی او لنګ د پاره ستن او تار نو چغه شلیدلی زینه په ګندلې. نو جبرائیل علیہ السلام راغی نو هغه د شړای لنګ والے. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي چې دا څه کوي. ورته یا رسول الله تپوس مکوا. نن د ابوبکر د لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول خدای ملائکو ته ویلي دي چې تاسو ملنګونه وای پیدا بشي څوک او بکړې شي څوک اندازه کوي. اوس ماته اورځ یو سړی ویلی چې تا یو مسله کړې ده چې ابوبکر صدیق چې وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ورغاړې وته. نو ما ورته وی چې خبره ده چې ابوبکر صدیق چې وفات شو او په قبر کې کېخو نو قبر ته خاورې وغورځې دي. نو صحابه هغه تخته بیا را لري کړه او دا خاورې را لري کولی چې ګوري نو د روضه مبارکه نه لاس راوته دی او ابوبکر ځان ته غاړې استه او ورته وی چې ابوبکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار او مسنګ لیټ رااله. دا ابوبکر سره د پیغمبر مینا چې واغه دا وجوا چې سره مال په ټول قربان کړو. دا صفت په اچا کې بلکې دا صفت په تمام صحابه کې منو. کوم صفت باندې چې ابوبکر صدیق موصوف. زما عزیزانو په مکه معظمه کې چرته به چې د 100 روپو د خرچې ځای په خېدو هلته ابوبکر سل ورکول او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې خدا سه چې دلا د مور په خېټه او چې پلار وفات شو او بیا چې د مور پیدا شو نو بیبي حلیمه د مرضعه وا. د مور پیدا شو نو چې د شپږو کالو شو نو مور مړ شو. نو د شپږو کالو په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیممو او یسیرمو او د دې یتیم او یسیر تمام تربیت چې د بیا ابو طالب چې د ترو هغه کړو. د ډېر صداقت د وجه او د رښتینوالي د وجه د بچپن نه په امین باندې مشهور
دته بچا نوم نه اغستو دته به امین وي چې دا داسې امانتګر دی چې چرته په ټوکو کې هم دروغ نه وي. بچپن هم داسې و. د نبوت زمانه هم بیا داسې وه. بیا د مکې دا لوی لوی سرداران چې د چا رئیس چې دی ابو جهلو میټینګونه به کول چې دا څنګه هلک را پیدا شوی دی چې زمونږ پلار او نیکه دین ته چې دی غلط وایي او زمونږ بوتانو ته دروغ وایي او دا الله نوم علي او زمونږ بوتانو زمونږ خدایانو ته وایي چې دا غلط دی او دا دروغ دی او دا په دې رنګ څو ځله د مرګ اراده چې چا کړې د الله پاک په ناکام کړي دي ځکه چې خدای ورسره وعده کړی و چې والله یعصمک من الناس. فکر مکوه د خپل ژوند الله به تا د خلکو نه بچ ساتي. نو په مکې غوندې ښار کې او په دې لویو سرمایهدارو کې د کفر په هغې کې الله په کوم رنګ د ده تربیت کړی دی هغه یو خدای ته پته ده او یو هغه وخت ته پته ده چې کوم وخت کې دی هلته و. سرمایهدار په هر زمانه کې عزیزانو د بېدینۍ رحمان بابا وایي که نه چې لیونی شم نن مې یار لیدلی نه دی لیونی شم نن مې یار لیدلی نه دی ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. معلومیږي دا چې ده به لیده دا لا یو بله د خوند خبره ده